بیا تاسو به وینئ چې پاکستان ساز شوی و نو ډېر زر زمونږ د وطن شهید وطن چې ورته وایي آیات محمد خان شیرپاو راپاڅېدو او هغه مثال په طور باندې دا شعور راوړو دوه د وخت د زمانې نه چې انسان پیدا شوی دی نو د غریب او د مالدار دا دوه طبقې د غریب او د مالدار چې کوم دی نو مثال په طور باندې دا غریب د هغه دپاره خشاک دی د هغه دپاره ایندن دی د هغه دپاره کار کوي داسې خلک چې را پیدا شي لکه څنګه چې په هغه زمانه کې آیات شهید را پیدا شو او بل ورځ هم یو دغه کوو معلومات کوو دا ملیشیا چې کوم دی دا په هغه وخت کې ډېر سخت غریبو سکندر خان ته به پته یو دا زمونږ د وطن په امداد باندې شهید وطن ورله د تعلیم دپاره دلته پنډ مقرر کړی خو چې په هغوی کې مثال په طور باندې شعور پوهېدل نن د هغوی د ټوریزم پیداوار چې کوم دی نو دا زموږ د پیداوار نه زیات دی دغه رنګ موږ له دا په کار دی چې دا اوس په دا 15 کاله د وطن د چا په اختیار کې پاتې شه د چا په لاس زه به دله دغه ځای کې یو مثال درکړم د دې کالج اوس مې د مجیب صاحب سره ډسکس کوله چې دا واحد که دلته بجلی ده که دلته سړک دی که دلته ګیس دی که دلته مثال په طور د چا نوکري شوې ده که دلته سکول شوی دی که دلته مثال په طور باندې په ایریګیشن کې کار شوی دی که دلته په هیلث کې کار شوی دی د هغې یو نوم چلو خبره پرې اوږدېږي نو دا واحد ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو کړي دي او په دې وطن باندې وزیر اعلی هر څوک تېر شوی حکومت پې 15 کاله پې مثال په طور د مولیانو تېر شوي دي 15 کاله پې پاخه زموږ ستاسو د دې دور د دې لنډه ته وایم د نیشنل تېر شوي دي مثال په 15 کاله پې د دوی برابر شولو د دې په کار دا چې دا کم کارونه موږ ته ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو کړي دي او د هر جومات د طرف نه موږ ته داسې کارونه کېدی نو بیا خو به زموږ ژوند کې څه تکلیف نه وی څه خفګان به نه وی څه خوشحالي به نه وی خو چې کله ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو نه اختیار اخیستی شوی دی لکه د بجلۍ سوچ چې وباسي تاسو ودرېږئ یو سړی چاته څه کار شوی دی دا کالج چې کوم دی دا ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو لکه څنګه چې ټیکنیکل کالج د هغه یو کارنامه ده ورونو دا ټیکنیکل کالج چې دغلته کوم دی دا په ډېر ښه ځایونو کې نه وي داسې مثال په طور باندې دا ګیس چې کوم دی دا د ضلعې ته او صوبې ته دغه راننیستلی شهید وطن او بیا چې زموږ دې علاقې ته راغلی دی د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو راوستی ګیس دومره سخت کار دی چې د لغارب د کلي کې او د پلیرامان په کلي کې نه او په چارسده کې ملي رهبر کړی و دا داسې کار دی دا اسپتال دغه چې کوم دی تاسو له دا په کار دي موږ له زموږ پارټۍ له دا په کار دي چې په دې موږ یو سټرایک وکړو په دې موږ یو احتجاج وکړو په دې باندې موږ یو پریس کانفرنس وکړو چې دا کالج 12 کاله اوږد د دې څه چې کوم کالجونه اساس شوي دي هغې کې 6 کاله پړایي وشوله او دا هغه رنګه په شاړه کې ولاړ څوک یې شته نه داسې څوک شته نه لکه د جناب سکندر خان او یا د جناب آفتاب احمد خان شیرپاو قسم په خدای دا به اوس وختي چالو وي یعنې ودې وایي چې مثال په طور د دوی د څه کم دی ګورنر یې نشته دی وزیر اعلی یې نشته دی پارلیمنټ یې مثال په طور تقسیم دی د یو پارټۍ پکې دا دی دا و چې وزیر اعظم یې موږ ټول کار یو او زموږ دغه یو کالج ته تاسو وګورئ دا کېږي نه د دې خبرې لپاره چې په دلیل باندې رښتیا خبره دا ده اوس موږ دلته خبرې کولې نه رښتیا خبره دا ده چې که دلته د دې وطن ګټه او تاوان د دې وطن سیالي او د دې وطن کې کار کوي دا به یو ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو کوي نه د عمران خان کوي نه نواز شریف کوي نه جماعت اسلامي کوي نه بل کوي نه جمعیت کوي ولې هر سړی هغه علاقېدار دې سره د ګټه او تاوان تړلی د دې زموږ او د هغه یو تحصیل یو کلی یو شیرپاو او یو مرغان دي ورونو کې نه دي د تاسو دا سوچ او فکر وکړئ چې دا کم کسان ناست دي دومره کسان چې راپاسي قسم په خدای دا انقلاب راولي چې دا مثال په طور خپلو بچو څخه خبره وکړي خپلو رشته دارو څخه خبره وکړي خپلو خپلوانو څخه خبره وکړي او دا ورته ووایي چې کله دا سپینګیري ورته ووایي چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو دی وطن لکه کم سړک ته وی دې ځای کې دار کلي سړی ناست دی ودې دې ګیلاس دې پورته کړي چې زما کلي کې بجلي د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو نه بل چا کړې ده یا مثال په طور سړک بل چا کړی بل کار د دغې دپاره مثال په طور بل یو ټچ پکې دی دغه له ورکوو چې زموږ د جماعت او د قومي وطن پارټۍ ته چې ټول وطن ګوري نو هغه زموږ برسي ورونو دا په خیال کې ساتئ دا برسي را روانه ده د ورځو په حساب ته اوس ورځې پاتې دي په شوق او په مینه باندې به دې کې دغه ولوله او جوس راولو او خپل کارکنان چې کوم دی
دا به دې ته د نورو پاټو خلک به داسې ملګري کوو او دې له به ځو. چا چې مثال په طور باندې کار کړی، چا چې کم خلک چې خپل تاریخ هېروي، د ده داسې لکه ده چې حافظه خرابه شي، د کم خلک چې مثال په طور باندې خپله تلان هېر کړي، د دې داسې مثالي لکه دا چې د شکر نه انکار وکړي، اصیل خلک، درانه خلک، دا به چې څه تیر شي هغه به هېروي نه، دا به خپل مشران نه هېروي، د خپل ګټ وطن ګټ او تاوان به نه هېروي. او په دې شعر باندې د ګران ګوره چې یو سړی ګورنر وي، یو سړی خان وي، یو سړی مثال په طور ځوانۍ کې وي، او یو سړی مثال په طور باندې په داسې عهده او په داسې عزت باندې، او تاسو داسې تپوس کوم ورونو، او هغه د قام دپاره د وطن دپاره د هغه وجود والو دي ګرانه ده که نه ده؟ او دا کار عملی شهید وطن آیات محمد خان شیرپاو کړی دی. دا ټولې هغه خبرې دي چې هر محفل کې که موږ څه څوک باس کوي په دې باندې، که موږ څه مثال په طور موږ ورته په دلایلو خبرې کولی شو. د شهید وطن دپاره دغه شعر وایي قبر چې پرانیزې والله چې سلامت به وي، خاوره څه طاقت لري چې دا ککرۍ خاورې کې. ډېره مننه.